وسمخ کی شروع کو الحمدللہ رب العالمین. ټول صفتونه د کمال الله لره دي چې پالون کې د مخلوقات دي. الحمد مونږ ویلو د دې صورت یو نوم چې د حمد ده، او په دې الحمدو کې چې د نو معنی د شکر پرته ده. چې څه خوشحالي راته ورسېږي نو په هغې باندې الحمدلله وایه، او چې څه مصیبت درته ورسېږي نو په هغې باندې انا لله و انا الیه راجعون وایه. نو دا د شکر کلمه ده. شکر خو چې دی نو دا نه دی سړی صرف په جواب باندې چې دی نو وایي چې الحمدلله. د ژبې شکر دا دی چې الحمدلله به وایي. د زړه شکر دا دی چې په زړه کې به د الله عظمت او د الله تعالی لویي پرته یو، او په بدن سره به څه کوې؟ په بدن سره به د الله بندګي کوې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیبي عایشه فرمایي وایي ای د الله رسول وایي ته دومره محنت کوې، د شپې پاسې د خپې د چې دی نو ټوله شپه ولاړې، د شپې د چې دی نو وپړسېږي او په بدن کې دایینه چې دی نو ټوله ښکته لاړه شي. نو هغه ورته فرمایي نبي علیہ الصلوۃ والسلام افلا اکون عبدا شکورا، آیا د الله تعالی شکر گزار بنده جوړ نه شم؟ دا خو زه د الله تعالی شکر ادا کوم. د عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک مخکې یو سړی وویله دعا یې کوله وایي الله تعالی ما د لږو خلکو نه وګرځئ، په لږو خلکو کې ما شمار کړي. عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وایي دا ته څه وایې؟ نو هغه ته فرمایي وایي عمر وایي تا قرآن نه دی ویلی وقلیل من عبادی الشکور. د الله تعالی شکر گزار بندگان چې دی نو هغه ډېر کم دي، ډېر لږ بندگان دي. دا د شکر کلمه ده. شکر ادا کوه الحمدلله وایي په هر نعمت باندې. نو الحمدلله کې معنی دا شو چې ټول صفتونه د کمال په دې دنیا کې دي، او که هر قسم چې دنو ښایسته صفتونه دي هغه ټول د الله دپاره دي. اوس په انسان کې به چې دنو هم ښه صفتونه وي، خو د انسان دا ښه صفتونه نه دي، دا پانی دی او په دې کې نقصان دی. لکه اوس ځواني ده، طاقت دی، قوت دی، دا ښه صفت دی د انسان دپاره، خو دا پانی کېږي، دا نه پاتې کېږي، دا کمزوري کېږي، په دې کې نقصان دی. او د الله تعالی چې کومه ښایسته صفتونه دي نو هغه کامل صفتونه دي، پای کې نقصان چې دی نو هغه نشته دی. اوس د انسان دپاره کمال دا دی چې انسان بچي راوړي، دا د انسان دپاره کمال دی که نه دی؟ خو بچي د الله دپاره ګوره نقصان دی. اوس د انسان دپاره کمال دا دی چې انسان اوده کېږي، خو د الله تعالی دپاره خوب او اوده کېدل چې دی نو دا نقصان دی. اوس د الله تعالی دپاره چې دی نو تکبر، دا د الله تعالی سره ښایي تکبر الله تعالی وکړي، متکبر ذات دی. خو د انسان دپاره تکبر په دې کې نقصان دی. نو د انسان دا کمال نه دی، د انسان دا ښه صفتونه دا ګوره کمزوري، دا ګوره ناقص دي. نو د الله تعالی صفتونه څه دي؟ هغه کامل دي. ګوره انسان چې دی نو په دې دنیا کې ګرځي څومره ښایسته ځایونو ته لاړ شي، ښایسته ښایسته سندریانې او ښایسته ښایسته ځایونه وویني، خو د چا صفت کوي؟ د الله تعالی صفت کوي. وایي څومره ښایسته رب دی چې دی نو څومره عظیم رب دی چې دومره ښایسته ښایسته ځایونه پیدا کړي. نو ټول صفتونه د کمال چا لپاره دي؟ الله دپاره. او په دې صورت کې چې دی نو توحید بیان دی. دعوت د دې صورت سره، موضوع د دې صورت سره توحید دی، او توحید الوهیت دی چې ایاک نعبدو، خاص تا عبادت کوو، ایاک نستعین، او خاص تا نه مدد غواړو. او په دې دعوه باندې چې دی نو دلایل راوړي چې دا ښه صفتونه ولې د الله دپاره دي؟ ځکه چې رب العالمین دی، بیا الرحمن الرحیم دی، مالک یوم الدین دی. نو الحمدلله ټول صفتونه لله د الله دپاره دي. او لفظ د الله کې موږ تشریح او خبره پرون په بسم الله کې کړو. بیا رب العالمین، رب چاته وایي؟ د رب معنی څه ده؟ رب وایي تربیت کوونکي ته. د رب معنی نه تربیت کوونکي، یو شی درجه په درجه باندې چې دی نو کمال ته رسول، دې ته چې دی نو رب وایو. لکه ماشوم هغه پیدا کی، الله تعالی پیدا کی، بیا چې دی نو ورو ورو چې دی نو هغه غټوي، ځوانۍ ته ورسوي، بیا چې دی نو بوډاوالي ته ورسوي. یا یې ماشوم تا په سکول کې داخل کو نو هغه एकदम د هغې نه چې دی نو ډاکټر او انجینیر نه جوړېږي،
په درجه باندې چې دنو رسیږي. اوله واړه کتابونه بیا لږ داغې نه چې دنو ښه غټي، بیا داغې نه ښه غټي، بیا داغې نه ښه غټي، بیا چې دنو وروسته چې دنو ډېر وروسته چې دنو حد ته چې دنو ورسیږي. درجه په درجه تربیت کول. او د رب بله معنی چې دنو مالک دی، یعنی الله تعالی چې دنو واقدار دی، اختیارمند دی، مالک دی، آنر دی. او په دې رب کې چې کله اضافت وشي نو دا د مخلوق د پاره چې دنه هم استعمالیږي. د مخلوق د پاره خلک وایي من رب الارض، د دې ځمکې مالک څوک دی؟ من رب السیاره، د دې موټر مالک چې دی نو هغه څوک دی؟ من رب الساعه، د دې ګړۍ مالک چې دی نو هغه څوک دی؟ نو د رب معنی څه ده؟ مالکو. لکه اوس د چا موټر دی، رسول خان موټر دی، نو اوس د دې اختیار دی، که دی خرڅیو، که دی چې دی نو په بارګین کې ودرېیو، که دی چې دی نو هغه په ګیراج کې ودرېیو، که دی چې دی نو هغه څنګه چې دی نو استعمالیو، نو هغه د دې اختیار دی، دی چې دی نو مالک دی. نو الله تعالی سره الله تعالی چې دی نو مالک دی، هغه مکمل اختیارات چې دی نو هغه لري. که دا دنیا ورانی نو څوک دې تپوس نشي کولی. پخواني قومونو باندې چې دنه ورانه کړله، په قوم نوح باندې، په قوم هود باندې، په قوم لوط باندې، نو چا یې تپوس وکړو؟ ولې هغه مالک دی، هغه مکمل اختیارات لري، څوک یې تپوس نشي کولی. نو رب څه ته وایي؟ مالک ته. او رب څه ته وایي؟ تربیت کوونکی ته. او العالمین، عالم چې دی نو واحد دی، او عالمین چې دی نو جمع ده، پلولر دی. پلولر وایي جمعي ته، عالم وی واحد دی، سینګولر. نو ته خو به وایې چې دنیا یوه ده، او دلته وایي چې عالمین یې راوړو. عالم جمع ده، عالمین ده. او په عربۍ ژبه کې عالم ویلی کېږي نښې ته، نشانې ته. او په عربۍ ژبه کې عالم چې دی نو نښې نشانې ته ویلی کېږي. لکه جنډې ته نه، جنډا فلیګ، هغې ته هم چې دی نو عالم ویلی کېږي. په دې باندې په دې جنډو باندې خلک دا ملکونه پیژني. اوس چې مکمل شنه ټوټۍ او په هغې باندې کلمه لیکلی شوې او توره پې، نو دا د کوم ملک جنډه ده؟ دا د سعودي عرب ده. په دې باندې چې نو ملک پیژندلی کېږي دا د سعودي عرب جنډه ده. دغه شان دی کې چې سرې پټې پکې او بلو پټې پکې او په هغې کې په یو ګوټ کې سټارونه جوړ شوي، نو هغه د کوم ملک جنډه ده؟ د امریکې ده. په هغې باندې خلک نشانې ته ویلی کېږي. عالم څه ته وایي؟ نشانې ته. نو عالمین یعنی په دې نشانو باندې بچدنو، په دې انواعو باندې او په دې اجناسو باندې بچدنو ته رب العالمین پیژنې. او بیا خو چې دنو دنیا خو یوه ده، د مشرق نه د مغرب پورې، د شمال نه جنوب پورې، او عالمین راوړو. نو په دې دنیا کې چې دنو مختلف قسم انواع دي او اجناس دي، د هر شي چې دنو ځان ځانه دنیا ده. عالم الحیوانات، حیواناتو چې دنو جدا دنیا ده. او بیا د بایولوژیست والانو تپوس کوه د حیواناتو چې څومره قسمونه دي. ما یو په کتاب کې لیکلو وایي 15 لاک چې دنو د حیواناتو قسمونه دي. 15 لاک په دې دنیا کې. غوا د هغې نه یو قسم شو، بیزه د هغې نه بل قسم شو، خر د هغې نه بل قسم شو. دا څو انواع شو؟ 15 لاک. دغه شانتې کې د نباتاتو چې دی نو دنیا ده، او د نباتاتو باره کې راځي چې 5 لاک چې دی نو بوټي دي په دې دنیا کې. 5 لاک. لکه انار ځان یو بوټی دی، دغه شانتې کې مالټه چې دی نو جدا بوټی دی، دغه شانتې کې کیله چې دی نو جدا ده. دا ټوټل چې راجمع کې څو قسم دي؟ 15 لاک. او تفسیر قرطبي لیکلی و چې 80,000 چې دی نو هغه انواع د قسمونه دي د دې مخلوقاتو. 80,000 هر شی چې دی نو جدا جدا. نو دومره چې دی نو دې انواعو له او اجناسو له چې دی نو الله تعالی چې دی نو خوراک ورکوي، څښاک وله ورکوي، رڼا وله ورکوي. رب دې تربیت یې کوي او غټوي یې درجه په درجه باندې. نو چې دومره اجناسو له او دومره قسمونو له چې دی نو خوراک ورکوي، نو انسان ته ولې خفه کېږي؟ تا له به څه خوراک نه درکوي؟ ستا
چې دومره مخلوقاتو له رزق ورکوي نو انسان له به رزق نه ورکوي د مخلوقاتو چې دی نو هغه رب دی بیا د دې بوټو چې دی نو جدا جدا پیدې دي اکسیجن تاله دا بوټی درکوي کاربن ډای اکساید چې دی نو هغه راکاږي دا ټول د انسان د پیدې دپاره چې دی نو پیدا کړي د دې ټولو اجناسو دغه شانته کې د پلکیاتو دنیا جدا ده د پلکیاتو د بهارو دنیا چې دی نو جدا ده سمندرونو دنیا سمندري مخلوق چې دی نو هغه بیا جدا ده حشرات چې څومره دي د هغوی جدا دنیا ده نو تفسیر قرطبي وایي چې دغه شانته کې 80,000 چې دی نو انواع دي د هغوی دنیاګانې دي نو ځکه عالمین راوړو ځکه سره وړو عالمین نو عالم جمع ده د عالمین د دې ټولو چې دی نو تربیت څوک کوي رب العالمین کوي الحمدلله رب العالمین ټول صفتونه د کمال ثابت دي الله لرا ټول د کمال صفتونه الله لره دي رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی الرحمن الرحیم چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی عام مهربان بسم الله کې موږ ویلو چې عام مهربان دی په دې دنیا کې کافر هم پیدا کړی دی مسلمان هم پیدا کړی مسلمان لم رزق ورکوي کافر لم ورکوي د الله دشمنان دي هغه هم دا رزقونه چې دی نو استعمالوي داسې به تا څوک نه لیدله چې یو کافر دی او د الله دشمن دی او په مرۍ کې چې دی نو اوبن ختې دي یا چې نوړۍ نښتې ده دا رحم یې چې دی نو دا هر چا دپاره چې دی نو شامل دی هر چا دپاره هر چاله چې دی نو رزقونه ورکوي هر چاله کور ورکړی دی هر چاله چې دی نو سورلي چې دی نو ورکړله هر چاله چې دی نو بچي اولاد چې دی نو ورکړی دی هر چاله چې دی نو پیسې او رزقونه چې دی نو ورکړلي نو عام مهربانه دی همغه دا ویلو چې علي رضی الله تعالی عنہ به دا ویله چې یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخره اے د دنیا رحمانه او اے د آخرت رحیمه او بیا پکې دا مې زده کړه چې یو لفظ الله دی یو رحمان دی دا د الله نه ما سوا بل چاته چې دی نو نه ویلی کېږي دا به صرف رب العالمین ته رحیم په یو بل مخلوق کې کېدی شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دپاره استعمال شوی دی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم چې دا پیغمبر په دې مؤمنانو باندې چې دی نو رحم کوونکی دی او رحمان شو د چا نوم چې دی نو خلک ورته څه وایي عبدالرحمن نه چا نوم نو خلک ورته وایي رحمان نو نوم چې دی نو هغه مه ورانوه نوم چې دی نو پوره وایه اوس چې دی نو عبدالرحمن بابا دی که نه جو خلک لړ وایي رحمان بابا عبدالرحمن دی او نه به تا دې څوک لیدلی په دې دنیا کې چې هغې ځان ته چې دی نو الله ویلی د الله دا نوم یې ځان نه ایښودی الله تعالی د خلک یې د دې نه چې دی نو بالکل چې دی نو اړول دي دا نوم څوک نه ږدي دا صرف د الله تعالی چې دی نو نوم دی او دغه شانته کې یو لفظ یو نوم دی شهنشاه شهنشاه د بادشاهانو بادشاه دا د الله نه ما سوا چې دی نو بل چاته ویل چې دی نو دا ناجایز دی او حرام دی نه صرف رب العالمین ته ویل کېږي الله تعالی دپاره چې دی نو خاص دی او رب هم د الله تعالی نوم دی ښار رب رب چاته ویلی کېږي الله ته مونږ ویلو که نه اسماء حسنا ډېر ګڼ نومونه دي خو رب پای کې چې دی نو نشته دی نو رب هم چاته ویلی کېږي رب چې دی نو هم الله ته ویلی کېږي نو الرحمن عام مهربانه دی هر چا باندې چې دی نو مهربانې په دوست دشمن با په ټولو باندې رزق چې دی نو هر چاله ورکوي رزق تاسو به یو خبره اورېدلې ویا یو نشهي و پوډري و نو هغه سړي له ورغلی ده چې ماله پیسې راکړه نو هغه وله چې دی نو وایي پیسې دله در کومه خو یې نشه وپې چې دی نو نه اخلې ځان نه به د خوراک څښاک څه واخله نو هغه ورته وایي چې نشه پې اخلمه وایي د رزق وعده خو راسه هسې هم کړله چې رزق در کومه خو د نشې وعده راسه نه ده کړې نو هغه چې دی نو لاړو ځانه مې نشه مشه اخیستې وه نو بیا چېرته واده یا خیرات و نو چېرته په لار باندې چې دی نو وریجې توی شوي چا نه چې دی نو غوری ولیدل د وریجې لوښی اوښتی دی وریجې پوزې په ځمکه پرتې دي نو هغه پوډري ورغلی دی او ناست دی ورته پای کې لګیا دی او خوراک کوي نو بیا سړي ته ویلي وایي د الله تعالی څه مې قصاص وی نو په لوښ کې به یې راکړ وایي زما اوس ورانه جو وایي په ځمکه یې راکوي
وای رزق راکوي او بغیر د لوښي نه راکوي وای که سازه مې ورسره وی نو بیا په لوښي کې راکړی مطلب دا دی چې هر قسمه څومره که دوست دی که دشمن دی که هر څوک دی هغې له رزق هر څه ورکوي الرحمن چې عام مهربان دی الرحیم یو خاص مهربان دی خاص مهربان دی په قیامت کې صرف په مؤمنانو باندې او مالک یوم الدین بادشاہ دی د ورځې د جزا مالک یوم الدین بادشاہ دی د ورځې د جزا مالک هم ویلی شي او ملک یوم الدین هم ویلی شي دواړه قراتونه چې دی نو جایز دي چې ملک یوم الدین وای نو ملک وای کینګ تا کینګ بادشاہ او چې مالک وای نو واقدار دی د ورځې د جزا او په قیامت کې چې دا ټول مخلوقات ودرېږي الله تعالی ته نو الله تعالی څوک به خبرې نشي کولی نو الله تعالی په خپله وایي لمن الملک اليوم نن ورځ باچایي چې دی نو چاله ده نو الله تعالی په خپله ځان نه جواب ورکړي ځکه څوک به خبره نشي کولی نو په خپله به الله تعالی وایي چې لله الواحد القهار نن ورځ باچایي چې دی نو الله لره ده په دنیا کې هم د الله تعالی باچایي ده خو څوک یې مني او څوک یې نه مني نور حقیقي بادشاہ چې دی نو هغه الله تعالی دی او نور واړه واړه باچایانې چې دی نو مقرر کړي په دې ملکونو کې ځان نه ځان باچاهان دي دا هم الله راوستي دي خو هغوی چې دی نو مکمل باچاهان نه دي د هغوی دا باچایي چې دی نو په آینې نه ختمیږي او د الله تعالی باچایي چې دی نو هغه نه ختمیږي بس د دې ځای پورې بیا به سبا نه انشاءالله دا دین دا یوم الدین نه دی د دې معنی به بیا ووایو چې دین چې دی نو جزا ته هم ویلی کېږي سزا او جزا ته او دین په نورو معناګانو هم راغلی چې مالک دی د ورځې د جزا اختیارمند دی د ورځې د جزا مالک هغه چاته ویلی کېږي چې هغه پوره اختیارات لري چې د هغې نه څوک تپوس نشي کولی او مونږ ویلو چې په دې کې بل قرت چې دی نو هغه هم جایز دی چې ملک یوم الدین ملک یوم الدین که چا مانځه کې ملک یوم الدین ویلو نو دا هم صحیح دی داسې نه چې ته ورته وایې چې تا غلط وویلو ملک یوم الدین هم صحیح دی ملک وایي بادشاہ ته بادشاہ دی د ورځې د جزا بیا و معنی داسې کوي بادشاہ دی کینګ دی او مالک چې دی نو آنر دی پول اختیارات لري چې څه خوښه یې هغه کولی شي د هغې نه څوک تپوس نشي کولی په دنیا کې کینګ نه یو دنیا دا باچاهان دا ګوره مالک نه یو دا حاکم یي خو مالک نه یو داسې نشي کولی چې څه خوښه ده که داسې وکړي نو خلک بیا کوټ ته ځي وایي د آیین خلاف ورزي یې وکړله نو مالک چې دی نو الله دی دا بل چاته نه ویلېږي دا به صرف د الله دپاره خاص چې اضافت یې وشي نو بیا کېږي بل چاته لکه موږ ویلو چې دا سړی د دې کور مالک دی د دې کور مالک دی خو د ټول کائناتو مالک نه دی نو مالک یوم الدین معنی دا شو چې مالک ته حقدار دی واقدار دی د ورځې د جزا او چې داسې ووایي ملک یوم الدین نو بیا به وایي چې بادشاہ دی د ورځې د جزا ورځې د جزا څه شی دی نو د قیامت ډېر نومونه دي په قرآن کې د دیرشو پورې د قیامت نومونه په قرآن کې ذکر شوي دي نو په هغې کې یو نوم چې دی نو دین دی دین یوم الدین ورځ د جزا چې په هغه ورځ باندې به چې دی نو خلکو ته د خپل عمل چې دی نو هغه جزا او بدله میلاویږي چې چا څه نیک عمل کړی دی د هغې بدله به ورته میلاویږي په دنیا کې چاته دا نه میلاویږي ځکه دنیا چې دی نو پانی ده کل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامه تاسو ته بس تاسو پوره بدلی چې دی نو هغه به د قیامت په ورځ باندې میلاویږي قیامت په ورځ نو د اعمالو مبارکې په تپوس کې ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسؤولا د سترګې او بارکې په تپوس کېږي د غوږونو مبارکې په تپوس کېږي
د زړه په باره کې به تپوس کېږي، د هر شي په باره کې به تپوس کېږي. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، په هغه ورځ باندې به د نعمتونو په باره کې تپوس کېږي. نو ډېره غټه ورځ چې دی نو هغه را روانه ده چې هغه یوم الدین دی، ورځ د جزا ده. او هغه داسې ورځ ده چې څوک به خبرې نشي کولی، څوک به د خولې نه آواز نشي رایستلی. وخشعت الاصوات، آوازونه به چې دی نو خاموش شي. فلا تسمعوا الا همسا، صرف د سا آواز به سا به خلک اخلي. او دا مونږ ویلو چې الله تعالی آواز وکړي لمن الملک اليوم، نن ورځ باچایي چا لره ده، څوک به آواز نشي کولی. دا به داسې هیبتي آواز چې هر سړي سبا خپل سوچ او فکر پیدا شي چې یا الله ما ته خیر کې. پیغمبران به چې دی نو ووایي چې مونږ ته خیر کې، هر سړی به چې دی نفسي نفسي وایو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې زه به تاسو یادوم، امتی امتی، خپل امت ابوی زما امت ته خیر کې الله. بیا به الله تعالی وایي چې عین الملوک، چرته دي باچاهان په دنیا کې چې ویل چې موږ باچاهانو. عین المتکبرون، چرته دي چې دینو هغه تکبر کوونکي خلکو، هغه برید به چې تاوهله او بدماشانې به چې دینو کولې. عین الجبارون، چرته دي هغه زورور خلکو، نو څوک به چې دینو آواز نشي کولی. نو دلته تا د دین یو معنی زده کړله چې دین څه ته وایو؟ جزا ته وایي، بدلې ته وایي. چا چې څه عمل کړی نو هغه به ورته میلاویږي. بیا چې صورت آل عمران راوړی نو په آل عمران کې و بیا د دین چې دی نو بله معنی زده کړه. آل عمران زموږ دا لیټ لږ کمزوری دی. ها حضرت ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. او چا چې ولټوله بغیر د اسلام نه بل دین نو هرگز به قبول نشي د هغې نه، او دی به شي په آخرت کې د تاوانیانو نه. دلته دین لفظ راغلی دی، دلته د دین معنی ده نظام زندگی، قانون او دستور. الله تعالی یو قانون یو دستور را لېږلی، هغې ته څه وایي؟ دین. ما دینک، ستانه به تپوس کوي په قبر کې ستا دین څه شی و؟ نو زموږ دین څه دی؟ اسلام دی. نو هر پیغمبر چې دی نو هغه د دین اسلام تعلیم ورکړی دی، د هر پیغمبر. خو چې چا منو دی نو هغه د پیغمبر تابعدار او مسلمانان ګرځېدلي. چا انکار کړی دی هغه کفر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم دین راوړی دی نو په دې باندې باق نور کوم دینونه چې نو هغه ټول ختم شو دي، منسوخ شو دي. اوس کامل دین څه دی؟ اسلام دی. او د دین علاوه د اسلام نه چې علاوه په بل دین باندې چا عقیده یو او دې مړ شو نو دې مسلمان نه دی. عقیده به په صحیح په دین اسلام باندې چې الله تعالی یو نظام را لېږلی، یو کامل دین. او په دې صورت آل عمران کې یو بل ذکر راځي، ان الدین عند الله الاسلام. الله تعالی به نه قبلوي بل دین مگر الله تعالی ته مقبول دین چې دی نو هغه دین اسلام دی. د ژوند د تېرولو طریقه. او په بل ځای کې راځي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. سورة سب کې راځي چې الله تعالی خپل رسول د خپل دین حق سره چې دین راولېږلو او چې دا غالب کې پر ټولو دینونو باندې. دا یو نظام دی، یو سیستم دی چې دا پر ټول دینونو باندې چې دین غالب شي. نو د دین دویمه معنی تاسو زده کړله، نظام زندگی، قانون او دستور دې زده کو. او بل چې راوړم سوره مومن چې راوړم چې تاسو ته قرآنونه وی او تاسو دا آیاتونه چې دنو زر زر چې دنو راړېږي نو بیا به دا ډېر ښه وي.
سورہ مومن حجی فادعوا الله مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون د دې مخکې زینه وایا والذی اغلا اغذات یریکم چې خای تاسو ته آیاتی نخ خپلی وینزل نازل علیکم فتاسو باندې من السماء د اسمان نا رزقا رزق باران نازلې د برند لاندې رزق راوخی وما يتذكر الا من ينيب نصیحت نه قبلې مگر هغه څوک چې رجوع کوي الله ته فدعوا الله نرابل الله مخلصینا چې تاسو اخلاص کوونکې له اغلرا الدین دین ولو کرہ الکافرون اگر که نه خوښي کافران دلته بیا دین راغی دین په معنا اوسه بند د بندګۍ چې تاسو د الله تعالی بندگی کوئ او اخلاص په هغه بندگی کوئ نو دین یو مانسه د الله تعالی بندگی او اطاعت کوئ او دغه شانت کې په اخرنی سوراتونو کې هم راغلي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدين موږ حکم نو کړی دیوتا مگر د دې چې عبادت کوئ تاسو د الله چې خالص کوونکی یا غلرا عبادت کوونکی او اطاعت کوونکی د دین تدری معنی ذکر لري او بل سوره انفطار راوړو ال د لفظ ډیر راغلی دی کلا بل تکذبون بالدین د دې شاته ځګینه وای چې کنسپټ کلیر شي یا ایول انسانو ما غرک بربک الکریم اے انسانا تسشی په دوکه کې اچلې د رب کریم نا تسشی په دوکه کې اچلې هغه رب کریم نا سخینا هغه ډیر کریم ذات دی الذي اغرب خلقک چې ته پیدا کړې پسواکا برابر کړې پادلکا او بیلنس کړې الله تعالی په خسته شکل او صورت باندې چې د انسان پیدا کړی دی د انسان چې دا کم سټرکچر دی دا په مخلوقاتو کې د بل څه نشته دی اندامونو ته وګوره څومره بیلنس دی څومره خسته قدر دی انسان و انسان ته څه په دوکه کې اچېلې ستا خو رب دی چې ته پیدا کړی په سواکه ته برابر کړی په عدالت ته بیلنس کړی وسوخ ته وګوره کنه او خم د الله تعالی مخلوق دی کنه اوخ نه ده ټول کوګوګ ده کوګوګ ده خو انسان دې نه ده اشرف المخلوقات ګرځولې ده عقل ول ور کړی ده خواهش ول ور کړی ده دې یو بل مخلوق کې چې دې هغه نشته ده بی ای صورت ما شاء رکبک په کوم صورت باندې چې الله تعالی غوښتو هغه باندې چې دې ته پریم کړی قالب کړی کلا دا زینه دا بل تکذبون بالدین بلکې تاسو دروغ غنئ ورځ د جزاء دلته بیا د جزاء معنی رااله دین سامان رااله د جزاء تاسو سب دروغ غنئ تکذیب کوئ د ورځې د جزاء وان علیکم لحافظین او یقینا او پد بشک پتا سو باندې مقرر دی هغه حفاظت کوونکې فرشتي پتا سو باندې نگرانی کوونکې فرشتي تاسو ګره نگرانی کی انډر سرویلنس یې لکه په چا پسې چې ISI او CIA په چا پسې ولګي هغې نگرانی کوي FBI پسې ولګي شاته خو هغه ایجنسیانې چې کوم وي نو هغې بیا تنګیو خو داسې ایجنسیانې چې هغه پسې په انسان پسې شاته لګېدلي خو څه ورته نه ویلو هغه انسان چې دی نو هغه هم کنټرول کړی ایجنسیانو ښه جي نو دا پتا باندې څه مقرر دي فرشتې چې هغه ستا نگرانی کوي او دا داسې نگرانی دي کرامن کاتبین څه دي عزتمند دي کاتبین لیکونکي دي ریسپیکټیبل خلک دی عزتمند خلک دی داسې نه چې تا تنګیو او بې ځای چې دی نو ستا نه تفشیش کوي یعلمون پوهېږي ما په هغه څه باندې تفعلون چې تاسو یې کوئ چې تاسو څه کوئ په هغې باندې پوهېږي د بل چا نه تپوس ضرورت ورته نشته کله ناکله به یو ایجنسۍ والا چې دی نو په یو الفاظو او په خبرو باندې به نه پوهېږي نو د بل چا نه به تپوس کوي خو دا فرشتې داسې نه دي چې تاسو څه کوئ ستاسو د هر حالت نه چې دی نو دا خبر دی بل ځای کې راځي ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید د خولې نه چې سر راوځي هغې د تیارې نګرانې فرشتې ولاړې دي هغه لیکي
ان الابرار لفی نعیم، بشک نیکان خلق با په نعمتونو کې، و ان الفجار لفی جهیم، او بشک پاجران او فاسقان با په جهنم کې، یسلونها داخليږي با د جهنم ته یوم الدین، په ورځ د جزا، په ورځ د جزا او د بدلی، قیامت یوم الدین. وما ادراک، او تا د سپدراج ما یوم الدین چې څه شی دی ورځ د جزا. ثم بیا تا ته وایم ما ادراک، تا د سپدرا ما یوم الدین چې څه دی ورځ د جزا. یوم د هغه ورځ ده لا تملک نفس لنفس شیئا، چې اختیار بنه لري یو نفس د پاره د بل نفس د سشي، والامر فیصله به یوم یذل الله، په دغه ورځ باندې به الله تعالی لري حکم او فیصله به د الله تعالی په هغه ورځ باندې. بیا د پلار چې دنه زوی په کار ناراضي، او د زوی چې دنه پلار په کار ناراضي، او د خزي خاون په کار ناراضي، او د خاون خزه په کار ناراضي، او د یو بل نه بچی دنه تخت یوم یفر المرء من ابي، یو بل نه بچی دنه تخت. دلته ولا چې دنه مور پلار سکه بچی د پاره هر سره جمع کوي، که الله می خفو کو، که الله می ناراض کو، د دې څه غم نشته ده. او په هغه ورځ باندې بیا د یو بل چې دنه په کار ناراضي. نو دا د دین تاسو معنی زده کړئ ښا، چې یو دین وای جزا او بدلی تا، دویم وای دین بندګۍ او اطاعت تا، بل دین چې دین هغه وای نظام زندګۍ تا. الله تعالی چې کوم نظام را لګل دی، کوم قانون، کوم دستور، هغه کامل نظام دی. او دا سوره مائده چې تاسو راوړې په دې اولنی دویم آیات کې، ها سوره مائده اول سر کې چې دینو راځي دې الیوم ننرز اکملت لکم دینکم، ما مکمل کو استاد د پاره دین، واتممت و پرم کو علیکم پتا سو باندې نعمتي نعمت خپل، ورزیت لکم الاسلام دینا، او غرم کو استاد د پاره اسلام دین. دا قانون او دستور دی. کونن دا دین چې دا په دنیا کې نشته دی، په دنیا کې نور نظامونه چې دین هغه چلیږي. او ډاکټر اسرار احمد رحمه الله وای زمونږ چې کوم دین دی نو دا مذهب نه دی. ګوره مذهب وای پوجا پاټ تا، ها زمونږ چې دی نو مذهب چې دی نو هغه دین دی. دین او دین چې دی نو دا غلبه غواړي، غلبه دې ته غلبه به حاصلې. هغه غلبه نشته دی اوس کنه، نو څوک غل چې دنو سزا ور کوي، نو څوک ډاکو له سزا ور کوي، نو څوک قاتل له سزا ور کوي، نو څوک زناکار له سزا ور کوي، نو څوک شرابي له سزا ور کوي. نو دا قانون چې دنو پزماکه باندې نافذ نه دی. ازمکه نه چا ده؟ د الله ده. دا انسانان نه چا دي؟ د الله تعالی دي. ها نو قانون به چې دنو په دې باندې د الله تعالی، نظام به د الله تعالی، سیستم به د پاسه چې دنو د الله تعالی. پتا باندې وز دا چت د پاسه نه ده. ته مسلمانې جماعت جوړوا، مدرسه جوړوا، حجونه عمره ارسه کوا، دا چت د پاسه چې دنو د کوپر نه، کوپر فیصله چې دنو په قران نه کیږي. نو اسلام سب مکمل ناقص دین نه، مکمل دین دی. د کور د نظام نواله تر انټرنیشنل هغه نظام پوری، دا هر څه چې دنو په دې نظام کې پوری دي. او مغرب نه داخله کې تقسیم کړي دی. مغرب یورپو دا مسلمانان نه دی تقسیم کړلی، کیټګری ول جوړ کړل، پای کې ورچیږي. یو ته وي سیکولریزم مسلم، سیکولر دی ته وي چې بس منځونه او دسونه هر څه کوي، جماعتونه جوړوي، حجونه کوي، عمره کوي. حکومت کې به د اسلام خبره نه کیږي، د اسلام د غلبې خبره به نه کیږي. د سیکولریزم چې دنو پیدم شته ده، په نقصانات چې دنو هغه ډیر دي، چې په اجتماعي نظام کې به ګوت نه وایي، ځان د په ګوت کې کینه چار سکے. چې په خوانه سیکولریزم نو چا جماعت نشو جوړولای، چا موز نشو کولای، چا قران نشو ښکارا کولای، کمیونیزم او سوشلیزم په نظام. نو بیا دنیا ته سیکولریزم راغی، په سیکولریزم کې ازادي ملاو شو، د جماعتونو او حجونو عمره ارسه کوا، مدرسې چلاوه. او د مسلمانانو په اجتماعي نظام کې به ګوت نه وایي. نو یو ته سیکولریست مسلم، بل ته وایو ماډرنیست مسلم. ماډرن چې یورپ سویو هغوی پسې ځایو، د دین خبرې او د صحابو خبرې دا مزه ورته وایو. بل ورچیل کنونسلیست مسلم، یو سوچ دنو تهوارونه مناوه،
بس د جمعې په ورځ باندې سپینې جامې اغونده سپینو ټوبې په سره و راځه مونځ کوه او په یو اختر کې بل اختر کې راښکاره کېږه نور خیر خیریت دی او څلورم چې دی نو هغه بنیاد پرست مسلم څه شی ورته وایي پینټامنټلیست مسلم بنیاد پرست مسلم هغه په دې کې ورچېلی دی چې یو قسم دا خلق دی بل قسم دا خلق دی بل قسم دا خلق دی خو چې دا پینټامنټلیست نه دی چې دا د نه ګورې دې نظام ته او دغه ته لانړ شي ګورې دا منی کوي دا مه پرېږدئ دغه ځای ته بنیاد پرست دهشتګرد مسلمان وایي دا دهشتګرد دی نو مرسی څه جرم و مرسی د مصر صدر و منتخب شوی صدر و هغې لاړو چې دی نو جیل ته واچېدو الزام یې پرې ولو وایي دا دهشتګرد دی حافظ قرآن و ډاکټر و او د دنیا په سوونو چې دی نو اخوان المسلمون په جیلونو کې چې دی نو پراته دي او چې بل ملک چې دی نو مارشل الله راشي وایي موږ پابندیان یې لګوو او هلته چې لګول دي نو خیر دی نو دین څه شی دی دا یو کامل نظام دی د ژوند د تېرولو چې دی نو طریقه ده د دې دپاره به چې دی نو کوشش کې خپله منډه بوهي مدینه ریاست پسې نه په تقرر نه جوړېږي خلک وایي د مدینې ریاست جوړو د مدینې ریاست په تقرر نه جوړېږي دا څه ته وایو دا اسلامي نظام ته وایي مړه وایي اسلامي نظام راولم چې کوم نظام خلفای راشدینو چې دی نو قایم کړی نو تا د دین چې دی نو معناګانې زده کړې مالک یوم الدین واقدار دی حقدار دی او بادشاہ دی د ورځې د جزا ایاک نعبد خاص تا عبادت کوو ایاک نستعین او خاص تا نه مدد غواړو مونږ ویلو چې د فاتحې موضوع چې دی نو هغه توحید دی توحید مونږ عبادت ولې الله له کوو ولې د الله نه مدد غواړو ولې د الله تعالی دپاره چې دی نو حمدونه دي ځکه چې هغه رب العالمین دی ځکه چې هغه رحمان الرحیم دی ځکه چې هغه مالک یوم الدین دی ایاک نعبدو عبادت څه ته وایي غایت الذل انتهایی عاجزي کول انتهایی عاجزي کول چې دا سر به د الله نه ماسوا مخلوق ته چا تخکته نه شي خو که دا سر چې دی نو الله تعالی ته په دې خاورو کې چې دی نو خاورې شي دغه عاجزي ده انتهایی عاجزي کول او غایت الحب انتهایی محبت کول چې عبادت کې نو دا عبادت چې دی نو دا به بوج او برډن په ځان باندې نه ګڼې دا به څه ګڼې دا به د الله تعالی نعمت ګڼې او په دې کې به چې دی دا په مینه کې دا په محبت کې او په زړه کې به چې دی نو تعظیم او محبت چې دی نو د الله پروي د بل چا به نه یو که د بل چا هغه دې ورسره برابر هم کو نو هم شرک دی او که د پاسه دې ورسره کو نو هم شرک دی والذین آمنوا اشد حبا لله مؤمنان سخت په محبت کې د الله سره سخت محبت کوي د الله تعالی سره دا عبادتونه چې ما او تا کوو د قرآن ته ناست یو دا صرف د الله تعالی سره محبت دی او مینه ده او لله عز وجل صرف د الله تعالی دپاره الله تعالی د راضي کولو دپاره بمتابع النبي صلی الله علیه وسلم په طریقه د محمد صلی الله علیه وسلم دې ته څه وایي دې ته عبادت وایي چې عاجزي و په ځان کې پیدا کې او په عبادتونو کې به چې دی نو مینه او محبت یې ورې دا به بوج نه یې په تا باندې نو ایاک نعبدو خاص تا عبادت کوو مونږه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ داسې ووایه ایاک نعبدو خاص تا عبادت کوو د بل چا نه کوو و ایاک نستعین او خاص تا نه امداد غواړو د بل چا نه نه غواړو کتاب مانځي کې اوس دا وویله چې ایاک نعبدو خاص تا عبادت کومه اوس دا سړی لاړو هلته درګاهونو ته پرېوتو هلته زیارتونو ته او قبرونو ته کېناستو نو ته څه وایې دې سړی رښتیا وویله که دروغ یې وویله په مانځي کې و چې ایاک نعبدو خاص تا عبادت کوو نه خو دروغ شو بیا رکوع به چاته کې سجده به چاته کې نظر و نیاز به چا په نوم منې ښکته کېږې به چاته عاجزي به چاته کې دا به صرف د رب العالمین دپاره وي ایاک نعبدو او د بل چا لپاره نه او عبادت نه ده دا بیا ډېر وسیع دی وسیع چې ستا 24 غنټې د دین اسلام مطابق او د قرآن مطابق تیریږي دا عبادت دی هر هغه کار چې په هغې باندې الله خوشحالیږي راضي کېږي دا عبادت دی
ستا د کور ژوند د قرآن او د سنت مطابق تیرېدو دا عبادت دی. ستا معاشرت، ستا حکومت، ستا سیاست، ستا کاروبار، ستا شراکت، ستا مزاربت، ستا رهن سهن، دا ټول ستا گاوند، دا ټول د قرآن او د سنت مطابق تیرېدو، نو دا سره دا عبادت دی. د هر څه پکې چې نه په دې کې د دننه راله د قرآن او سنت مطابق ستا 24 غنټې تیرېدې، نو دا عبادت دی. او دا بندگی نه ده، عبادت د بندګۍ نه ده، دا بندگی نه ده، دا ګوره شرف دی. ګوره خان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر غټ اوچته هستی ده، خو هغه هم ګوره عبد دی، بنده دی. سبحان الذي اسرا بعبده، بنده ورته ویلې ده. ها خپل هغه هم چې دی نو عاجزي کوي، دا شرف دی، دا بندگی کول، دا عاجزي کول الله ته. نو ایاک نعبد، خاص تا عبادت کوو، ایاک نستعین، او خاص تا نه امداد غواړو. په مانځه کې وایي ایاک نستعین، او چې لاړ شي بیا د باباګانو نه غواړي، وایي بچی راکې. نو بچی بابا ورکولی شي؟ کاڼو ته او بوټو ته وایي بچی راکې، نو هغه خو چې دی نشي ورکولی. نو امداد غوښتل یو داسې دی، د اسبابو د لاندې، د اسبابو د تحت دي، یو ما فوق الاسباب دي چې هغه شرک دی. امداد اوس یو سړی چې دی نو هغه مثال په طور دې خوړګۍ ته دې ګاډی ولیدو او تا ته وایي چې راشي زما مدد وکړه، نو دا شرک دی. څه یو سړی کوی ته دې کوس کوی ته ولیدو، تا ته آواز کوي چې الله که راشي زما مدد وکړه، دا شرک دی. څه او نو چې یو سړی چې دی نو تا ته ولاړي مخامخ نږدې او ستا مدد کولی شي، دا د اسبابو د لاندې ده، دا جایز دی، په دې کې څه نشته. یو سړی نه پیسې غواړي زما مدد وکړه، غریب یم او تا ته پته ده چې دا یې کولی شي، نو په دې کې څه ګناه نشته ده. یا یو سړی چې دی نو ډاکټر له ځي، دا ډاکټر له تلل چې دی نو دا هم یو استعانت دی، یو مدد دی یار. خو ډاکټر چې دی نو تاسو به څوک داسې نه یې لیدلی چې ډاکټر له تللی چې ورته وایي چې مال شفا راکړه، شفا ډاکټر ورکولی شي؟ دا ما فوق الاسباب دی، دا شرک دی. چې مخامخ سړی او ته ورته ووایې او ستا مدد کولی شي، نو هغه خیر دی. خو چې مخامخ سړی هلته نشته، په هغې لاهور کې دی او ته ورته له دې ځای کې نه اواز کوې چې زما مدد وکړه، ما له چې دی نو بچي راکړه، زما دا پلانکې کار وکړه، یا غوث، یا چې دی نو نور نومونه خلک ویو، نو دا سره دا بیا شرک دی. ګوره شرک بچي چې دی نو الله ورکوي، ښه بل څوک یې نشي ورکولی. یو سړي به ویله وایي پیدا کړی الله یم او لوی کړی پیر بابا یم، نو ته پیدا کړی یم الله یې او لوی کړی یم چې دی نو الله یې. هغوی ځان نه محتاج دي، چې پیغمبر ته دې آواز وکړو نو هم شرک دی، د پیغمبر نه دې مدد وغوښتو. مونږ لاهور ته تللي په دې جمعې کې، مونږ ډېر کسان وو، هغه سمیع الله مفتي راسه وو، هدایت الله مولوي صاحب راسه وو، نو هلته دا قصې مېسې ډېرې دي. الحمدلله زموږ دا صوبه کې چې دی نو شرک نشته، نه څوک درګاهونو له ځي، نه څوک قبرونو له ځي، او نه څوک د قبرونو نه غواړي، نه چې دی نو څوک شرک کوي. خو پنجاب ته چې لاړ شي او سیند ته لاړ شي، دا ټول ګند دی، هلته ډېر جهالت دی. نو کلنډر تا ته پته ده، کلنډر دا چغې وکاږي، پلین کوچ کې ناست یو ځای کې تلو، سټیشن ته تلو که چېرته تلو، نو په دې لاره دا کلنډر اوس آواز کوي، وایي علي مدد، دا چغه وکاږي، حسین مدد. نو موږ ورته ویل دا ته څه وایې؟ دا ورته چې دی نو شرک دی. ما ورته وویله مال حسین رضی الله تعالی عنہ په کربلا کې شهید کېږي او خپل مدد نشي کولی، ستا مدد به څه وکړي؟ مال علی رضی الله تعالی عنہ چې دی نو شهید کېږي او سړی وهي او خپل مدد نشي کولی، ستا به څه مدد وکړي؟ بیا وایي چې وہ تو بڑی ہستیاں ہے، بڑی ہستیاں ہے، وایي ډېر غټې هستیاں دي. نو دا بحث هم کوو په هغه ګاډي کې، شاته دلته یوه زنانه هم ناسته وه، نو هغې بیا وویله کلنډر ته وویله، مونږ خو لږ ډېرو، نو وایي د دې سره بحث مه کوئ، دا وهابیان دي، وهابیان دي، وایي دیو چې دی دا نه مني. وایو بیا خیر هم د هغه ګاډي نه چې دی نو ازکي ته ورسېدو، کوشو زموږ یو ملګري ورته وم ویله، وایي ته مونځ کوې؟ وایي هو. وایي ته ایاک نعبدو و ایاک نستعین پکې وایې؟ وایي ته یې معنی وکړه. نو معنی نه نو خبرو غریبو، دې څه معنی ده؟
نو بیا چې موږ کوشو به موږ بیا چغول وی علي مدد حسین مدد قارول یې نو بیا هغه ګاډي کې بل کس و هغه راغی وی دا وی شیعه دی شیعه دې سره وی باس مه کوئ مال موږ ورته پاس د دې دپاره کولو چې موږ یې پوی کړو سمې لارې ته راولو وایي دا ښه پوی دي خو ځان یې په زور چې دی نو په جهالت کې ورچیلی دی نو دا اوازونه به نه کوې ښه پیغمبر ته هم دا اواز نشي کولی یا محمد اواز ورته کوي یا چې دی نو یا علي مدد وی یا چې دی نو یا حسین مدد وی دا مدد نشي کولی ښه جي ایاک نعبد و ایاک نستعین خاصتا نه مدد غواړو مونږه و ایاک نستعین او ایاک نعبد خاصتا عبادت کو مونږه و ایاک نستعین او خاصتا نه امداد غواړو مونږه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ایاک نعبد و ایاک نستعین دا سبق مونږ ویلی و او په دې کې مونږ عبادت زده کو چې عبادت وای بندګۍ ته او په عبادت او بندګۍ کې فرق دی د عبادت وختونه دي د مونځ ټیم دی پنځه وخته مونځ دی د زکات ټیم دی د حج ټیم دی او بندگی چې کم ده نو دا ټول عمر ده د مرګه پوری بندگی ده او په دنیا کې بندگی چې ده نو ډېر خلک کوي خو کمال د بندګۍ دا ده چې ته خالص د الله بندگی وکړې او په بندګۍ کې معنی د اطاعت هو الاطاعت لسان العرب والوی هو الاطاعت دا اطاعت ته خبره منود دي مشرکین هم بندگی کوله طوافونه کوله حجونه کوله بیا چې په اتم کال په نهم کال په مشرکینو پابندي ولګېدله چې د دې نه پس به چې دی نو تاسو حرم شریف ته نه راځئ نو هغوی بندگی کوله خو د الله دپاره نه کوله او د هغوی په بندګۍ کې توحید نه و مؤمن مسلمان بندگی به د الله کوي او په هغې کې به توحید وي او بندگی بیا موږ ویلو چې صرف مانځه او داسه ته نه ویو د ژوند تیرولو طریقې ته چې هغه د قرآن مطابق د سنت مطابق او د دین مطابق تیریږي هغه بندگی ده که هغه ستا د کور ژوند دی او که هغه ستا د معاشرت دی او که هغه سیاست دی که حکومت دی که مضاربت دی که کاروبار دی که هغه چې دی نو د ژوند هر لمحه ده چې هغه د دین مطابق تیرېدله نو دا ستا دپاره بندگی ده ته د بندګۍ نه چې دی نو آزاد نه یې ته به ځان ته بنده وې او چې ځان ته بنده نه وې نو څه شی به وې ځان ته به خدای وې او چې خدای ځان ته نه وې نو ځان ته به سرکشه وې بیا خو سرکشي ده سرکشۍ د څه وایي په دې قرآن کې طغیان ورته وایي طغیان بیا به د حد نه اوړې لکه په لوښ کې چې اوبه واچې او هغه لوښي هغه اوبه چې دی نو په سر باندې چې دی نو سته واوړي ښکته دا د حد نه چې دی نو تیر شو نو بیا به انسان چې دی نو سرکشي کوي او د حد نه به چې دی نو اوړي بندګي څه ته وایي غلامۍ ته عابد غلام بنده
لکه د بادشاه دی او د هغه دپاره غلامان دي. نو اوس دا بادشاه چې د غلامانو ته حکم وکړي نو دا غلامان به هره خبره د بادشاه مني. اوس که یو غلام ته وایي په پلان کې کار پسې ولیږي او هغه راشي په نپلونو باندې ودرېږي، بادشاه به ورته وایي چې تا خو ما په کار پسې لیږلی وې او ته چې دی نو نپلونه یې شروع کړله. یا ورته چې دی نو بادشاه اوس صاحب ورته ووایي چې شوتل راوړه د پټي نه او هغه ورته صرف تش سلوټونه کوي، نو بادشاه به چې دی نو دې له سزا ورکوي که نه به ورکوي؟ نو دې ته چې دی نو عبادت ویلی کېږي چې اطاعت، خبره منودل، د الله حکم منودل، دا بندگی ده. او دویم لفظ ورسره راغلی چې وایاک نستعین، خاص تا نه مدد غواړو. او موږ په دې کې هم خبره کړو چې د اسبابو لاندې مدد غوښتی شي د بل چا نه، خو د اسبابو نه چې دی نو مافوق الاسباب د چا نه مدد نشي غوښتی. لکه خلک د یو بل نه چې دی نو مدد غواړي، ورشه هلکه ماله اوبه راوړه، ورشه هلکه زما د پلانکې کار وکړه. دا مدد غوښتل خو دا د اسبابو د لاندې دي. خو د اسبابو د پاسه چې مدد غواړي نو هغه دا چې ماله بچي راکړه، انسان ته ویو، بابا ته وایي، قبر ته وایو، نو دا شرک دی بیا. او دلته دا وایاک نستعین چې راوړو چې خاص تا نه مدد غواړو، نو دا بندگی اوس نه ده، دا د الله د مدد نه بغیر اوس نه کېږي. د الله نه به چې دی نو مدد غواړي، د الله نه به چې دی نو دعاګانې غواړي، او د الله توفیق باندې به چې دی نو د الله بندگی کې. اوس چې تاسو دلته راغلي یو ناست دی درس ته، دا د الله تعالی توفیق دی چې تاسو لرې درکړی دی، دا د الله تعالی مدد دی. دا عبادت چې تاسو کوئ دا د الله تعالی توفیق دی. نو دا سبق مونږ ویلی و. اوس به سبق وایو چې اهدنا الصراط المستقیم، وښایه مونږ ته لاره سیده. اوس تا ته هدایت وشو، تا بندگی شروع کړله، خو اوس په دې لاره باندې چې دی نو استقامت او مضبوطیا پکار ده. د هغې دپاره به چې دی نو د الله تعالی نه د استقامت دعاګانې غواړي چې په دې بندګۍ په دې لار باندې الله تعالی ما قایم او دایم چې دی نو د مرګ پورې ولره. او بله دا چې مونږ سورت فاتحه چې کله شروع کولو نو د هغې په نومونو کې مونږ ویلو چې په دې صورت کې به تا ته دعا چل در وښي، دعا به څنګه کې ته چې د الله نه سوال کې او دعا کې، نو دعا چل به د دې صورت فاتحې نه زده کې چې دعا کې نو الله اول د الله تعالی حمد بیان کا، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، الله صفتونه بیان کا، مالک یوم الدین، د الله بڑائی بیان کا، د ورځې د قیامت مالک دی. بیا خپل تعلق سره بیان کا چې زه خو بنده یم، زه خو عاجز یم او زه خو چې دی نو څه نشم کولی، الله تعالی ستا نه چې دی نو غواړم، ستا مدد به. ګوره موږ چې د انسان نه څه شی غواړو نو ډایرک ورته هسې نه وایو چې زما چې دی نو 10,000 روپۍ پکار ته ما 10,000 روپۍ راکړه. هغه سړي اول موږ صفتونه وکړو چې ستا پلار ښه سړی و، ته ښه سړی، تا زما سره پلانکي وخت کې چې دی نو مدد کړی او تعاون دې کړی او اوس چې دی نو زما 10,000 روپو ته ضرورت دی او زه ډېر عاجزه یم او زما سره څه نشته او ما 10,000 روپۍ راکړه. نو ته د بنده نه غواړې نو اول د بنده صفتونه وکړې، نو چې د الله تعالی نه غواړې نو الله تعالی حمد بیان کا، د الله تعالی ثنا بیان کا، صفت بیان کا، ځان عاجزه کا، بیا الله نه چې دی نو وغواړه، نو الله به دې چې دی نو دعا قبول کړي. مونږ چې کوم غواړو نو داسې بدماشي ده، الله ما وبخه، الله چې دی نو ماله پیسې راکړه، زما قرضونه چې دی نو ختم کا، زما مسایل حل کا، دې ته څه وایي؟ بدماشي وایي. عاجزي په دې کې نشته. او یا دا جماعت ته چې راځي دا اکثر دا سوالګري، نو دا چې دی نو سوال کوي نو ځان عاجزه کړي، عاجزي پیدا کړي، دغلته چې دی نو صادر خور کړي، والته چې دی نو چې راټول کړي. اوس که هغه هلته صادر خور کړي او ناست دی اخوا دېخوا ګوري یا چې دی نو په موبایل کې ګوتې وایي او ستا طرف ته چې دی نو پام نشته دی، نو ته به له پیسې ورکړې سه، ته به وایې چې مړه دا خو هسې بدماشي کوي، هغې له چې دی نو بیا څوک پیسې نه ورکوي، څو پورې هغه ځان عاجزه کړي او ذلیله کړي نو خلک ورسره چې دی نو تعاون وکړي. نو د دعا طریقه دا ده. مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ فرمائی وہی ایک دعا پڑھنا ہے اور ایک دعا مانگنا ہے، ایک دعا پڑھنا ہے ایک مانگنا ہے. مونږ چې دی نو صرف تش پڑھنا والا یو، مونږ چې دی نو گردان دی بس یاد کړی دی او هغه وایو، او دعا چې مانګ نه څه ته وایي نو هغه موږ نه کوو. په دې کې عاجزي پکار ده،
د الله لوی بیانول پکار دي، د الله تعالی هغه اوچت شان بیانول پکار دي، د الله تعالی نومونه اسماء الحسنا هغه چې دی نو ووایه، د هغې باندې چې دی نو الله نه چې دی نو وغواړه. نو اوس دلته کومه دعا مونږ غواړو د الله نه، او دا مونږ په هر مانځه کې وایو چې اهدنا الصراط المستقیم، الله تعالی مونږ ته هدایت وکړه د لارې نیغې، مونږ ته وښایه لاره نیغه، مونږ په دې لاره باندې چې دی نو ثابت قدم کا. اوس هدایت چې دی نو زده کول پکار دي، ځکه چې دا بار بار راځي چې تل دا وپېژنې، نو بیا چې څومره د هدایت الفاظ راځي نو بیا په هغې باندې پوهېږي. د هدایت اولنۍ درجه چې دی نو انابت دی، رجوع، انابت، شوق، اراده الله طرف ته. یهدی الیه من ینیب، الله تعالی هدایت کوي هغه چاته چې پای کې رجوع وي، پای کې انابت وي، پای کې شوق وي، د هغه اراده یې حق قبلولو طرف ته. اولنی څه شی دی؟ انابت و، چې په چا کې دا شوق وي، او په چا کې چې دا شوق او اراده نه وي نو الله تعالی هغې ته هدایت نه کوي. ابو لهب ته چې دی نو ونه شو، ابو جهل ته چې دی نو ونه شو، ولې په هغوی کې شوق نه و، په هغوی کې اراده نه وه، په هغوی کې انابت نه و، په هغوی کې چې دی نو د حق قبلولو ته چې دی نو هغه رجوع نه وه. نو اولنی شی څه شی دی؟ انابت. دا انسان نه دی، په دې کې چې دی نو دننه یو ضمیر پروت دی، ضمیر ورته آواز کوي، او دا ضمیر ورته وایي چې د دې کائناتو ګورې رب شته دی. مسلمان نه یادو، کافر به یاد کو. کافر تم دا ضمیر آواز کوي چې د دې کائناتو چې دی نو رب شته دی. نو اوس که دا د ضمیر د آواز واوري، رجوع وکړي، انابت وکړي، شوق یې پیدا شي، اراده وشي، نو الله تعالی ورته هدایت، الله تعالی ورته دویم نمبر کې بیا څه ورکړي؟ توفیق وله ورکړي، توفیق وله ورکړي. او بیا چې ورته توفیق ملاو شي، کلمه ووایي، د ایمان راوړي، ان الذین آمنوا قالوا ربنا الله ثم استقاموا، توفیق ورته ملاو شو، نو دی وایي چې الله چې دی نو زما رب دی. نو توفیق ورته ملاو شو، په دویم نمبر کې توفیق شو، په دریم نمبر کې چې اوس استقامت شو. اوس په دې ایمان باندې او الله ته چې تا رب ویلو، نو په دې باندې اوس مضبوطیا پکار ده چې مضبوط سړی ودرېږي. او څلورم پسې چې دی هغه ربط القلب دی، ربط القلب چې دا د استقامت نم د پاسه دی. یو انابت شو، دویم نمبر کې توفیق شو، په دریم کې چې دی نو استقامت شو، په څلورم کې چې دی نو ربط القلب شو. دا اصحاب کهف مبارک چې راځي، انهم فتیة آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. اصحاب کهف هغه نوجوانانو چې هغوی د دقیانوس بادشاه چې دی نو هغه بادشاهي د بادشاهانو بچي و زامن و، هغه ارسه چې دی نو هغه پرېښودله او لاړه چې دی نو خپل ایمان یې بچ کو، غار ته لاړه. الله تعالی وایي مونږ له دا هدایت چې دی نو زیات کو، او د دین هم چې دی نو ورپسې وله چې دی نو دا زړونه هم چې دی نو وتړله موله په دې ایمان سره، ایمان سره موله جوخ کړله. وربطنا علی قلوبهم. او دا دومره مضبوط ایمان دی او دومره مضبوط هدایت دی چې دا ایمان ته را درې کې نو دا زړه ورسره اشلیږي، دا زړه ورسره رشته شوکېږي. او دغه چې دی نو صحابه کرامو ته هم دغه هدایت شوی و. سوره انفال کې راځي وليربط على قلوبهم، مونږ وله چې دی نو دا زړونه چې دی نو مضبوط کړله، دا زړونه وله مونږ مضبوط کړله. نو ته ځان ته سوچ وکړه، مونږ ته ټول د سوچ پکار چې مونږ په کم یو کې یو، په دې انابت په دې کې یو، که په دې توفیق په دې کې یو، که استقامت په دې کې یو، او که په دې ربط القلب کې یو. دا درجې ده. او آخرنۍ درجه هغه ده چې هغه مؤمنان چې دی نو کله جنت ته داخل شي. وقالوا الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي ولولا هدانا الله. مونږ چې دې ځای ته راورسېدو د جنت ته، دا مونږ ته الله تعالی هدایت کړی، او که الله تعالی مونږ ته هدایت نه وی کړی نو مونږ دې ځای له چې دی نو نشو راتلی دې جنت له. نو دا د هدایت هغه درجې شوللې.
نو اوس په دې باندې چې دی نو ټینګ پاتې کېدل چې دی نو هغه پکار دي چې یو انابت شو انابت دا وپېژنه انابت چې په چا کې رجوع وي نو الله تعالی به هغې ته هدایت کوي په چا کې رجوع نه یو الله طرف ته نو الله تعالی هغې ته هدایت نه کوي په چا پسې په زور نن خلیو چې په زور په چا پسې ون خلی په ابو جهل دلې پسې ابو لهب دلې پسې په زور نه خلوله ځکه چې په هغو کې انابت نه و داسې مثال دی لکه ته چاله چې دی نو روپۍ ورکې او هغه سړی هغه روپۍ چې دی نو سیند ته اچوي ستا د روپو سره قدر نه یو نو دا قمقلتوب دی چې انسان له سړی روپۍ ورکوي او هغې سیند ته اچوي نو دا تا خپل روپۍ سپکې نو الله تعالی دا هدایت ګورې سپکوي نه چې په چا کې انابت نه یو هغې ته هم دې هدایت وکړي نو اول انابت شو په دویم کې توفیق شو په دریم کې استقامت شو چې ته په دې باندې مضبوط ولاړې او په څلورم کې چې دی نو ربط القلب شو چې دا زړه او دا ایمان او دا هدایت دومره مضبوط شي چې دا د دې زړه نه چې دی نه را جدا کېږي نه د ایمان درجې دي نو اهدنا الصراط المستقیم الله تعالی موږ ته سیده لار وښایه د لار ښودلو مطلب دا دی هدایت مطلب دا دی لار ښودل راه نمودن او په دې پسې ته بیا دغه آیاتونه وګوره د سورې شورا په دې آخرني آیاتونو کې راځي هلته به چې دی نو ته پوه شې چې هدایت چې دی نو دا د پیغمبر په اختیار کې دی او که د الله تعالی په اختیار کې دی په یو ځای کې الله تعالی پیغمبر ته وایي ته هدایت کې په بل ځای کې ورته وایي ته نشي کولی په دې آخرني آیاتونو کې راځي سورې شورا ده شورا په دې 15مه ده 19مه دغه شان چې قاریان پکې ناست نو بیا ښه بیا زر په اسانه راوړي نه دا خو شورا ده نه دا 15مه سپاره ده هذا ده وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا او دارنګ موږ وحي وکړه تا ته روح یعنی قرآن موږ د قرآن نومونه چې ویلو نو موږ پکې ویلو چې یو نوم یې روح دی قرآن ته روح ویلی شوی دی روح څه ته وایي ژوند ته چې چا د قرآن سره تعلق و نو دا ژوندي دي چا د قرآن سره تعلق نه و مړه دي ما كنت تدري ای پیغمبره ته نه پوهېدې چې مل کتاب و چې څه شی دی کتاب پیغمبر چېرته سبق نه وویلی په یونیورسټۍ کې په کالج کې په سکول کې په مدرسه کې ولل ایمان او نه پوهېدې ته په ایمان باندې چې ایمان څه شی دی ولكن جعلناه نورا لیکن الله تعالی وایي موږ دا قرآن وګرځو نور رڼا نهدي موږ هدایت کوو به په دې سره من هغه چاته نشاو چې موږ وغواړو من عبادنا د بندګانو خپلونه وانک وبشک ته لتهدي هدایت کې الى صراط مستقیم لارې نیغې ته پیغمبر ته څه وویله وایي ته هدایت کې ګایډ کې الى صراط مستقیم لارې نیغې ته دلته کومه لار مراد ده دلته چې دنو صرف لار ښودل د پیغمبر کار دی راه نبودن چې ورته وایي ابو لهب دلې ته په مکه کې لار وښودله که نه داسې نه چې هغوی ته لار نه وښودلې نبي علیه صلات وسلام چې هغه صفا ډیرۍ ته وختلو او خلکو ته اعلان وکړو چې زه اوس تاسو ته وایم چې د دې غر نه اخوا یو لښکر را روان دی په تاسو باندې حمله کوي نو تاسو به زما خبره ومنئ ټول وویله وایي تا چېرته دروغ نه دی ویلي ته چې وایې چې لښکر را روان دی نو خامخا به را روان دي خلکو ته وویله وایي قولو لا اله الا الله تفلحون لا اله الا الله وایي چې کامیاب شئ ابو لهب هم پای کې ولاړو دې خلکو ته لار وښوه چې لار دا ده هدایت اولنۍ دروازه لا اله الا الله ده بیا قرآن دی بیا احادیث دی سنت دی بیا په دې لار باندې به ځې اخرنۍ جنت دی نو دلته پیغمبر ته صرف وایي چې ته لار ښودی شي
لکه د دې مثال به موږ داسې واخلو د دې مثال به داسې واخلو چې اوس د دې رمضان نه په بازار کې یو سړی تپوس وکړي په بازار کې چې د عبید الله د لیکور چې دی نو په کوم ځای کې دی عبید الله د لیکور په کوم ځای کې دی نو دا ورته په بازار کې ووایو چې په دې برکلي په دې پل باندې یوه پورې وځې ګایډ کوي اوسو لار ورښیو بیا به چې دی نو په دې روډ باندې ځې حجرې ته به ورسې بیا به رایټ طرف ته تاو شي بیا به ځې چې دی نو بازار به راځي بیا به چې دی نو لیفټ ته تاو شي بیا به ځې چې دی نو سلی جماعت نه به چې دی نو واوړې مخې ته به ځې بیا به چې دی نو هلته کار به کېږي اوس چې لکه دا کار روان دی شېول باندې کار کېږي د هغې سره چې دی نو اولنی کور چې دی نو هغه د عبید الله د لیکور دی نو دې دا سړی چې دی نو ګایډ کو دا کار څه کوي دا کار پیغمبر کوي دا کار هر داعی کوي چې څوک د قرآن و سنت دعوت خلکو له ورکوي دا لار ښیو بل یو سړی چې دی نو منزل مقصود ته چې دی نو رسول هدایت دویمه معنا دغه ته یې زده کړه ده منزل مقصود ته چې دی نو سړی رسول مطلوب الی المقصود ته رسول نو هغه داسې دی چې د دې نه په بازار کې د رمضان نه تپوس وکړي عبید الله د لیکور کوم هلته دی دا ورته وایي چې ما پال وکړه په ما پسې شاته راځه دا مخکې دی او شاته پسې عکس روان دی مخکې دی روان دی حجرې ته راورسېدلو بازار باندې راپورې وتله او سیده چې دی نو عبید الله د دروازې ته سړی راورسو دې ته وایي منزل مقصود ته چې دی نو یو سړی رسول دا کار پیغمبر نشي کولی دا کار چې دی نو داعی نشي کولی اوس تر سورې قصص راوړوه هلته به ته اوس زده کې سورې قصص په څومره سپاره کې دی سورہ قصص کی دا آیات تے 56 نمبر آیات انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین بیشک اے پیغمبر ته ہدایت نشي کولای هغه چاته چې ستا خوښي چې ستاسو خوښي ته هغې ته هدایت نشي کولای ولکن الله لیکن الله تعالی یهدی هدایت کوي من هغه چاته یشاء چې وغواړي خوښی شي وهو عالم بالمهتدین او دا الله تعالی خپوی دی په هدایت مندونکو باندې نو دا دو خبرې ته زده کړلې چې یو لار ښودل یا د پیغمبر کار دی بل منزل مقصود ته چې دی نو څوک رسول جنت ته رسول دا د الله تعالی کار دی دا بل څوک نشي کولی نو دا په مانځه کې چې موږ وایو چې اهدنا الصراط المستقیم دا مسلمان وایي که کافر وایو مسلمان یې وایي که نه نو مسلمان خو ایمان راوړی دی مونځ عبادت او هر څه کوي نو دا بیا ولې دا دعا چې دی نو غواړي دا خو په هدایت دی نو بیا به احادیثو له لاړ شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبدالله بن مسعود فرمایي یو ځل یې داسې کرښه راښکودله وایي هذا صراط مستقیم دا سیده لار ده او د دې سیدې لارې نه چې دی نو بیا داسې لارې بوتلې کږې وږې یو طرف ته او بل طرف ته کږې وږې او دا یې وویله چې ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله په دې ګډو وډو لارو باندې به نه ځئ په دې سیده لار باندې به چې دی نو ځئ نو الله ته به رسېږئ او جنت ته به چې دی نو رسېږئ او بل حدیث کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثال د دې لارې چې دی نو پیش کو چې یوه لار ده یو طرف ته هم دیوال دی او بل طرف ته هم چې دی نو دیوال دی او په دې دیوالونو کې چې دی نو کمرې دي او په دې کمرو په دې دروازو باندې چې دی نو پردې چې دی نو راغوړېدلې پردې او دا لاره چې دی نو سیده تل د پیغمبر وایي په دا لاره سیده ونیسئ او دې کمرو ته او دې دروازو ته چې دی نو دې پردو ته چې دی نو مه ورځئ وایي په دې کمرو کې د دې پردو نه پټ چې دی نو شیطانان دی او د هغه چې دی نو لښکر دی او هغه د دې پردو نه چې دی نو اوازونه کوي چې دې طرف ته راځه دې طرف ته راځه قدم په قدم باندې خطره ده یو طرف ته وایي دې طرف ته راځه دې طرف ته راځه دې طرف ته راځه و نبي علیه السلام وایي دغه ځای له به نه ورځې
دا پردی چې دی دا د الله تعالی حدود دي دنه به نه ورځي او دا کومه کمرې چې دی نو دا چې دی نو ګمراهي ده دا کوپر دی یو کمره د کوپر دی د شرک دی د بدعاتو دی د ګناهونو دی د نافرمانو دی د زناکارۍ دی د شرابو دی د نشو دی د تماشو دی چې په دې باندې ورتلې د دې سیدې لارې نه چې دی نو پاتې کېږي نو سیده به چې دی نو زه یو دنده به نه ورځې که دنده ورلې نو بس چې دی نو تباه کېږي خرابېږي د دې سیدې لارې نه چې دی نو پاتې کېږي نو دا تا وپېژندله چې دا سیده لار چې دی نو دا صراط مستقیم بیا څه شی دی بیا به هدل للمتقین کې راشي چې دلته خو تا دا لار غوښتله دا څه شی و او دا صراط مستقیم دی دا قرآن چې دی نو او دا الله تعالی چې دی نو سنت چې دی نو دا لار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت رسوله صلی الله علیه وسلم وایي زه دنیا نه ځم خو تاسو دوه شی نه پرېږدم یو د الله تعالی کتاب او بل سنت رسول صلی الله علیه وسلم زما طریقه چې په دې پسې تاسو روان وئ په دې باندې منګولې لګول وئ نو تاسو به چې دی نو هېڅ کله چې دی نو ګمراه نه شئ او که د کتاب نه او د سنت نه چې دی نو اخوا کېدې نو بیا په تیرو کې کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور الله تعالی وایي دا کتاب موږ نازل کړی دی چې موږ په دې باندې چې دی نو انسانان د تیرو نه راوباسو چې نو رڼا ته د قرآن در سره نه او دغه شانته کې چې دی نو سنت در سره نو په تیرو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فتنو تذکره وکړله صحابو ته وایي داسې فتنې به لکه توره شپه ډارکنیس تیارې به یو صحابو تپوس وکړو مل مخرجو یا رسول الله د دې نه به چې دی نو څنګه خلاصېږو د الله رسول ورته وایي کتاب الله چې دی نو ونیسئ د دې خطرونو به چې دی نو بچ شئ نو په دې لار کې چې دی نو قدم په قدم باندې خطره ده نو اوس ته دا دعا کوه دې دعا ته چې دی نو پیغمبر هم محتاج دی دې دعا ته ولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتحه کې دا اهدنا الصراط المستقیم نه ویلو سا دا هغه فاتحه ده دا موږ چې مانځي کې وایي دا الله رسول په مانځي کې ویل هدایت ته موږ ټول چې دی نو محتاج یو ګوره او زموږ پښتنو کې چاته وایي چې الله دې ته هدایت وکړي نو تا ته به ضرور چې الله دې تا ته هدایت وکړي ته وایي چې دې ته کنځلې وکړي چېرته داسې قار وله ورشي وایي چې ما ته څه هدایت نشته څه قار وله ورځي غصه وله ورځي عرب په دې باندې ډېر ښه دي ماشومان څه شیطانې وکړي نو هغوی ورته وایي یهدیک الله الله دې هدایت درته وکړي هدایت دې وکړي الله هغوی دا الفاظ ډېر وایو او موږ دې ماشومانو ته چې نو خیرې او کنځلې او دا چې دی نو دا اخوا دېخوا وایو دا ویل نه دي پکار هدایت چې دی نو دا په جو باندې رایستل پکار چې الله درته هدایت وکړي اهدنا الصراط المستقیم وښایه موږ ته صراط مستقیم وښایه موږ ته لاره نیغه مضبوط که مونږه په دې لاره نیغه باندې او صراط مستقیم تا وپېژندلو چې دا قرآن و سنت دی صراط الذین لار دا کسانو انعمت علیهم چې تا پې انعام کړی دی اوس الله پاک وایي چې دا لاره چې دی نو دا تا ته نښه درښیو نښه او دا د الله تعالی غټ رحمت دی چې دی موږ ته دا نښه راښودله چې دا لاره چې دی نو دا د کم خلکو ده دلته خو هر سړی وایي په ما پسې راځئ هر سړی وایي زه د قرآن و سنت چې دی نو دعوت ورکوم خو دا لاره چې دی نو په دې باندې مخکې خلک تللی دی او داسې هم نه ده چې یو سړی وایي زه د قرآن و سنت لاره خپله کړمه نو ګنې زه به یوازې شمه په معاشره کې به چې دی نو زما څه عزت او څه احترام دی زه به یوازې شمه نو الله تعالی تا ته وایي چې ته یوازې کېږې نه ګورې په دې لاره باندې چې دی نو مخکې خلک تللی دی هغه څوک دي انبیاء کرام دي صدیقین دي شهدا دي صالحین دي نو دا د هغه خلکو چې دی نو لار ده او که څوک داسې خبره کوي او داسې لار راوباسي چې په هغې باندې دغه خلک نه تلي نو هغه لار موږ د چا سره نه منو هغه لار موږ د چا سره نه منو د قرآن تفسیر به هم چې دی نو هغه تفسیر موږ منو چې کومه تفسیر چې دی نو صحابو کړی دی مخکینو علماو کړی دی په دې امت کې چې دی نو اوچتو خلکو کړی دی اوس یو سړی راځي رضانه تفسیر کوي او مخکې خلکو په امت کې چا نه کړی نو هغه چې دی نو هغه سیده لار نه ده ګمراهي ده تا ته پته ده د قادیانیانو مشر چې دی نو اوس څوک دی قادیانیان مرزا مسرور هغې ته وایي هغه هم قرآن ویو
قرآن وایو د قرآن تفسیر کوي او په دې نیټ کې چې دنو په یوټیوب کې چې دنو د هغې تقریر دی نیمه ګنټه د هغې تقریر دی او تقریر په دې یو آیات باندې کړی سورت احزاب ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین په دې باندې تقریر کړی دی او وایو تفسیر څنګه کوي وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام غټ پیغمبر دی اوچتې درجې والا خو خاتم النبیین نه دی وای ولې وای خلک وای چې خاتم الشعراء وای د خاتم الشعراء مطلب دا نه چې دا اخرنی شاعر دی د دې مطلب وای دا دی چې په دې باندې شاعرانو خاتمه شو د دومره اوچت او قابل شاعر دی چې حد تمام کړی دی نو خلک چې وای خاتم الشعراء نو وای دا اخرنی شاعر نه دی بلکې په دې باندې شاعري چې دنو تمام شو دا غټ شاعر دی نو خاتم النبیین مطلب وای دا دی چې پیغمبر علیه السلام چې دنو غټ پیغمبر دی او خاتم النبیین مطلب دا نه دی چې اخرنی پیغمبر دی او چې دا څوک ولولي او دا خلک واوري دا بیانو خلک به وایي چې هلکه دا غټ دلیل یې وله ویلی دی نو ته ماته ووایې په امت کې دا تفسیر چا کړی دی دا صحابو کړی دی دا علماو دا تفسیر کړی دی چې ته کې دغه شانته کې چې دی نو سید ابوالعلا مودودي رحمه الله سنت کې آیین حیثیت یو ورکوټی کتاب دی هغې د پرویزي سره چې دی نو مناظره کړله سوال و جواب خط و کتابت شوی دی نو پرویزه منکر حدیث دی هغه وایي سنت به هغې ته ویلی کېږي چې د مسلمانانو کم مشر د قرآن تشریح وکړي نو هغې ته به سنت ویلی کېږي لکه اوس نبی علیه صلات وسلام د قرآن تشریح کړله هغه د مسلمانانو مشر دی په هغه وخت کې نو هغه وایي سنت دی سنت وایي حدیثو او بیا د هغې نه پس چې نور د مسلمانانو مشران دي حکمرانان دي چې هغو د سنت د قرآن څنګه تشریح وکړله د قرآن څنګه تشریح وکړه جو هغه به سنت دي مودودي صاحب ورته وایو وایي یا ته چې کومه خبره کوې دا په امت کې بل چا کړله وایي دا د سنت دا تعریف خو چې دی نو بل چا نه دی کړی دا ته چې کوم تعریف کې نو دا مودودي صاحب دا خبره د کوم ځای نه کوي دا د انعمت علیهم نه کوي چې خبره به موږ د هغه چا اورو چې په دې لار باندې چې کم خلک تللی چې هغوی دا خبره کړې مخکې صحابه تللی نیکان خلک تللی صالحین صدیقین تللی په دې لار باندې دغه شان کې د بریلیانو یو عالم و ما یې بیان اورېدو اوس هم په یوټیوب کې وایي د والضحا معنی کوي وایي والضحا ستا په مخ مې د قسمي واللیل اذا سجا او ستا په تور زلف مې د قسمي اوس دا ترجمه چې دی نو په امت کې بل چا کړلی شي ته کې تفسیر او ترجمه به هغه منودی کېږي چې په امت کې صحابو کم تفسیر کړی د ځان نه چې دی نو رایه په قرآن کې ته نه شي استعمالولی نه د قرآن ترجمه چې دی نو تر ځان نه کولی شي نو په دې لاره کې چې دی نو څه دي خطرې دي ګورې خطرې دعا به غواړې خلک دې ګمراهه کوي گمراهی چې دنو لارې دي قدم په قدم لاره ده نو ته به په مانځه کې دا وایې چې اهدنا الصراط المستقیم الله که ما ته هدایت شوی دی او په دویم نمبر کې چې دنو الله په دې زما استقامت نصیب کړي چېرته څوک مې په ګډو وړو لار چې دی نو روان نه کړي ها د دې لپاره چې دی نو تاسو سوره النساء راواړوئ چې د دې تفسیر وشي سوره النساء هلته به چې دی نو د دې باندې پوه شي چې د تفسیر قرآن بالقرآن څه ته وایو چې د انعمت علیهم تفسیر چې دی نو شوی دی دا سوره النساء کې ده ها دا دی دا نه دی آیت نمبر چې دی نو دا دی 69 دی 69 ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نو قرآن تفسیر دیته وایو یو ځای کې چې دنو یو خبر وشوله د هغې تفسیر په بل ځای کې ګوره هلته به په هغه ځای کې پوهېږې
چې انعمت علیهم څوک دي چې په دې لار باندې مخکې تللی هغه چې دی نو دا دي چې انعم الله علیهم چې انعام پې کړی الله تعالی په هغوی باندې من النبیین څوک دي پیغمبران په دې لار تللی ته یوازې کېږې نه ته د پیغمبرانو په لار روانې والصدیقین او رښتینی خلق دي رښتینی خلق صدیقین دي والشهدا شهیدان دي په دې لار باندې والصالحین او نیکان خلق دي په دې لار باندې وحسن اولئک رفیق او دا ډېر ښایسته ملګري دي نو په دې لار باندې بچې دی نو زیاده لار به د الله نه غواړي دا د الله تعالی رحم دی چې الله تعالی دا نښه موږ ته راښودله چې دا کومه لار ده هغه وایي دا لار ده که دا الله تعالی نه وی ښودلي نو هر سړي به ویل چې ما پسې راځه او بل نبی علیہ السلام فرمایي چې زما امت به 83 ډلې جوړېږي 83 پای کې به یو ډله چې نو بچ کېږي او نورې به ټولې چې نو جهنم ته ځي نبی علیہ السلام څه وایي هغه ډله به بچ کېږي چې ما انا علیه و اصحابه چې په ما پسې را روانې زما په صحابو پسې روانې دا به کامیابه ډله یو په صحابو پسې په نبی علیہ السلام پسې ځه په قرآن پسې ځه په صحابو پسې ځه نو بچ کېږي به او که بل چا باندې چې ورپسې شي او بل لارو باندې نو بس چې نو ګمراه کېږي نو او ډلې به جوړېږي او جوړې شوم دي روانې دي جوړېږي خو صرف به کې یو بچ کېږي چې ما انا علیه و اصحابه او دغه شان دي کې نبی علیہ السلام دام فرمایلی چې زما سنت راټینګیو او زما د خلفای راشدینو طریقه چې دی نو راټینګ کړو دا صراط مستقیم دی په دې باندې بچ دی نو تاسو بچ کېږئ صراط الذین لار دا کسانو انعمت علیهم چې انعام کړی تا په هغوی باندې غیر المغضوب علیهم چې نه دی غضب شوی په هغوی باندې ولا الضالین او نه دی اوښتې د توحید د لار نه او نه دی ګمراه شوي د سمې لارې نه دا انعام چې پې شوی دی په دیو باندې نه غضب شوی دی ګوره او نه چې دی نو دا ګمراه شو دي غضب په چا باندې شوی دی نه او په سورې بقره کې زده کوي چې هغه یهودیان دي د یهودیانو سره علم و خو عمل ورسره نه و په دې وجه چې دی نو د الله تعالی په غضب کې ګرفتار شو او د عیسایانو سره د هغوی سره علم نه و خو عمل ورسره و او هغوی چې دی نو لاړه ګوټونو ته او دا درویشانه چې دی نو د ځان نه جوړ کړله نو په بقره کې به د یهودیانو تا ته کرتوتونه درښیو چې دیو دا کومه صادرې په ځان باندې د نیکۍ او د مسلمانۍ راچیلي دیو کرتوتونه چې دی نو وګوره دا پرده به دی الله تعالی چې دی نو اوچتیو او په سورې آل عمران کې به چې دی نو ضالین درته ښیو چې دا د پیریو او د موریدۍ په جامه کې راهبان شو دي او دا صادرې په ځان باندې راچیلي د دیو کرتوتونه وګوره دا د لستوڼو چې دی نو ماران دي دا کرتوتونه به چې دی نو الله تعالی راوباسي او دا به یې زده کوي نو دا 3 ډلې چې دی نو په دې سورې فاتحه کې ذکر شولې چې یو ډله ده چې په صراط مستقیم ده انعمت علیهم ده او یو ډله چې دی نو چې غضب پې شوی دی چې د هغوی سره چې دی نو علم و خو عمل ورسره نه و په تورات او په انجیل کې د دې عالمانو او د نبی علیه صلات وسلام دا صفات او دا هر څه په تورات کې اورېدلو خو د علم مطابق د هغوی عمل نه و په قرآن کې الله تعالی تشبیه ورکړله د خر سره کمثل الحمار یحمل اسفارا د خر مثال یې لکه په خر چې کتابونه بار کې اوس د دې کتابونه خر ته څه پیدا ده او واحد داسې قوم د یهودیان چې پیغمبران یې وجلي بل قوم چېرته پیغمبر نه دی وجلی سوا د یهودي نه او دا مکار او ذلیله چې دی نو قوم دی دیو په خپل په دې دنیا کې خپل ملک نشته دی راغلی د مسلمانانو په ملک دېره شوی دی فلسطین کې او دغه شان وضالین چې دی نو هغه عیسایان دي عیسایان به چې دی نو هم تا ته قرآن در وښیي او بیا چې دی نو صورت فاتحه ختمه شوله نو په آخر کې به چې دی نو آمین ووایي آمین مطلب دا دی اللهم استجب لنا الله دا دعا زموږ قبول کړي و آمین چې دی نو وایي نو چې امام چې دی نو ولضالین ووایي دا وقفه وکړي نون باندې چې دی نو نون ساکین ووایو د هغې نه پس آمین ووایه زموږ خلک چې دی نو امام ضالین ختم کړی نه او شاته نه چې دی نو آمین شروع وي بیا دا اختلافي مسله ده چې آمین په زوره ووایو که په پټه ووایو نو دواړه طرف ته دلایل شته دواړه که ته په زوره ووایو که ته چې دی نو په سلو ووایو
خو جګړو مسله دا نه چې سړی په جګړه کوي یو چې امین په زور بل به وایي چې په سلو به وي او که چا په زور وویلو نو هم صحیح ده، که چا پټ وویلو جو هم صحیح ده. نو امین په قرآن کې نشته، دا سنت دی. ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی دی، صحابه وایي نبی علیہ السلام به چې ولضالین ویلو موږ به شاته چې دی نو امین واورېدو. ګڼ احادیث دی پکې بخاري او مسلم پسې بیا ګوره. صحابه وایي چې زموږ په دې جومات کې بسې ګونج پیدا شو. ګونج د صحابه جومات هغه دی که څوک یې چې دی نو په زور وایو که څوک یې سلو وایو، دا د صحابه جومات دی. داسې نه چې پابندي به لګېدلي چې څوک به چې دی نو امین نشي ویلی. او د الله رسول وایي چې د چا امین د فرشتو د امین سره چې دی نو موافق شو، یو شان شو، نو الله تعالی به د هغې انسانانو ګناهونه معاف کړي، دعاګانې به قبولې کړي. لکه امام امین ویو، مقتدی ما امین وی، دغه شان کې فرشتي ما امین ویو. نو امین ویل چې دی نو دا سنت طریقه ده. دا صورت چې دی نو ختم شو الله په فضل او په توفیق سره. بیا د ننني سبق ته ګورئ. اهدنا الصراط المستقیم وښیه الله موږ ته سیده لاره. صراط الذین لار دا کسانو انعمت علیهم چې تا پې انعام کړی دی، غیر المغضوب چې نه دی غضب کړی شوی علیهم په هغوی باندې ولا الضالین، او نه دي ګمراهان او نه دي ګمراه شوي او نه دي د توحید د لار نه اوښتي. یو کس یې ووایه د سر نه څوک ویلی شي چې ما ته پته ولګي چې تاسو ته صحیح یاده شو که نه؟ الرحمن الرحیم چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی. مالک یوم الدین بادشاہ د ورځې د جزا دی. ایاک نعبد او خاص تا لره عبادت کوو مونږه، و ایاک نستعین او خاص تا نه مدد غواړو مونږه. اهدنا وښایه مونږ ته صراط